الله الرحمن الرحیم. زه هدایت الله ناصري او بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په تیر څپرکي کې موږ او تاسو ولوستل د اقتصاد اصطلاحګانې مو ولوستې، د اقتصاد په تعریف باندې پوه شو او د کوچني اقتصاد او د لوی اقتصاد ترمنځ په تفاوت باندې پوه شو چې دا څه ته ویل کېږي، او همدارنګه د قیمت او ارزښت او د په تعریفونو باندې پوه شو. په دوهم څپرکي کې چې زموږ او ستاسو موضوع ده د تقاضا موضوع ده، چې تقاضا څه ته ویل کېږي او تقاضا کومې عوامل لري او کوم مفهوم لري. نو موږ او تاسو باید په دې څپرکي کې د دې اړه باندې پوه شو. اول موږ او تاسو راځو چې تقاضا څه ته وایي یا ډیمانډ. ډیمانډ یعنی تقاضا. مونږ او تاسو مخکې په لومړي څپرکي کې هم تقاضا تعریف کړه، خو دلته چې اصل موضوع ده مونږ او تاسو باید یو ځل بیا تقاضا تعریف کړو. هغه اندازه سوداګریزو توکو څخه عبارت ده چې یو مصرف کوونکی په د هغې د اخیستلو وړتیا ولري او هغه دې ته حاضر شي چې هغه واخلي. نو مونږ او تاسو وایو چې د دې کس یا د دې شخص تقاضا موجوده ده. نو موږ او تاسو کله چې په تقاضا په تعریف باندې پوه شو، موږ او تاسو باید د تقاضا په نور ماهیت باندې پوه شو چې تقاضا نور څه لري. دې پسې موږ او تاسو یوه بله موضوع ده چې هغه د تقاضا تابع ده، چې تقاضا تابع د یو ډول ریاضیکي شکل یا یو بڼې څخه عبارت ده چې حد اکثر یا حد اکثر د یوې متاع د اخیستو اندازه په یو زماني دوره کې چې د نورو عوامل ثابت پاتې شي، دې ته د تقاضا تابع ویل کېږي. د نورو عواملو ثابت پاتې کېدلو په صورت کې د ریاضیکي شکل یا بڼه چې په خپله باندې هغه اندازه شکل ځان ته غوره کړي، هغه د تقاضا د تابع څخه عبارت ده، چې عموما موږ او تاسو د تقاضا تابع په لاندې ډول باندې لیکو چې کیوں ایکس دی ډیمانډ دا مساوي کېږي اف تابع چې ده د پی ایکس. دا د تقاضا تابع ده چې کیو ایکس چې دی دا د تقاضا اندازه ښیي او پی ایکس چې دی د قیمت اندازه ښیي. نو موږ او تاسو په دې ډول باندې پوهیږو چې تقاضا د اندازه چې ده د تقاضا اندازه د تابع د قیمت د اندازې سره ده. نو موږ او تاسو په دې ډول باندې دلته داسې وایو، یعنی چې په هره اندازه باندې قیمتونه اوچت شي، په همغه اندازه باندې تقاضاوې چې دي راټیټېږي، راښکته کېږي، او برعکس د دې هم، یعنی په هره اندازه چې قیمتونه ټیټ شي په همغه اندازه باندې تقاضاوې چې دي هغه اوچتېږي. په تقاضا باندې اغیزناک عوامل څه دي؟ یعنی کوم شیان دي چې کوم عاملونه موجود دي چې هغه په تقاضا باندې اغیزې کوي چې هغې په وجه باندې تقاضا ټیټېږي یا اوچتېږي د خلکو. اول چې دی چې هغه ډیر ضروري او په اول پړاو کې د نظر لاندې نیسو، هغه د توکي قیمت دی. لکه څنګه چې موږ او تاسو مخکې وویله، د توکي قیمت چې دی دا مستقیما په تقاضا باندې تاثیر کوي او اغیزه کوي. هغه داسې چې کله د یو توکي د یو جنس قیمت چې دی هغه اوچت لاړ شي، په همغه اندازه باندې د تقاضا قیمت چې دی ټیټېږي. د همغه جنس ته د خلکو مایلیت، د خلکو رضایت چې دی کمیږي، یعنی نه غواړي چې همغه جنس زیات واخلي ځکه چې قیمتونه یې اوچت دي. نو ټول خلک د ټیټو قیمتونو سره خوشحاله وي. نو دې د وجې نه د توکي د قیمت سره د تقاضا قیمت تغییر خوري. نو په دې کې کله چې موږ او تاسو دا خبره وکړه چې مستقیمه اړیکه لري د توکو د قیمت د اوچتوالي او د تقاضا ترمنځ، غیر مستقیمه رابطه ده. یعنی غیر مستقیمه رابطه څه معنا؟ یعنی برعکس رابطه ده، قیمتونه اوچتېږي، تقاضا ټیټېږي. که تقاضا اوچتېږي قیمتونه، هغه حالاتو کې چې قیمتونه ټیټ شوي تقاضا اوچتېږي، او هغه حالاتو کې چې کله قیمتونه اوچت شي تقاضا ښکته کېږي.
نو دلته یو استثنایی حالت هم وجود لري. استثنایی حالت په کوم حالاتو کې؟ کله چې عموما د ټولو شیانو قیمتونه اوچت شي نو الته کیفي ګډ ورته وایي چې هغه مطلب په هغه قیمت کې تغییر نه راځي. هماغه چې هر څومره قیمتونه اوچت شي تقاضا ورسره هم د خلکو اوچتېږي چې هغه عموما د غریبو کورنیو په حالت کې دغه شی رامنځته کېږي. که چېرته د ټولو شیانو قیمتونه اوچت شي لکه د ډوډۍ ته غریبه کورنۍ د ډوډۍ ته زیاته اړتیا لري د نورو شیانو په نسبت باندې چې هغه د نورو غذایي مواد لاسته راوړي نو ډوډۍ ته زیات ضرورت لري نو هغه غواړي چې ډوډۍ واخلي. نو که هغه هر څومره قیمت اوچت وي په هماغه اندازه باندې دوی تقاضاوې ورسره هم اوچتې ځي. یا غوښې ته یې اړتیا وي یا بل شي ته اړتیا هغه دومره ضروري نه ده لکه ډوډۍ ته چې اړتیاوې لري نو د قیمتونو په اوچتوالي سره د هغوی تقاضاوې هم اوچتې ځي. دا استثنایی حالت وجود لري په د تقاضا په عواملو کې. دوهم چې دی د تعویضي توکو قیمت دی. کله چې د یو توکي په نسبت باندې یو بل ځای ناستی توکی لاسته راوړي یو کس یا مثلا بازار ته عرضه شي نو د هغه په توکي باندې تقاضا باندې د خلکو اغیزه کوي او د خلکو تقاضاو کې تغییر راځي. لکه موږ تاسو وایو مارکر دی. کله چې د مارکر قیمتونه اوچت شي نو خلکو تقاضاوې څنګه کېږي؟ تباشیر ته یا توره تخته د سپینې تختې په ځای توره تخته د مارکر پر ځای باندې تباشیر ته ضرورت تباشیر اخلي. تقاضاوې تباشیر طرف ته یا تورې تختې طرف ته زیات کېږي. نو دغه د تعویضي توکو قیمت چې دی دا په تقاضا باندې اغیزناک او اغیز کوي. یا قیماک او پنیر چې دی دا په یو بل ځای ناستي دي نو ځای ناستي توکي یا تعویضي توکي چې دي دا په تقاضا باندې تغییر کوي. بل د بشپړو توکو قیمت دی. د بشپړو توکو قیمت موږ او تاسو مخکې په لومړي څپرکي کې وویل چې بشپړ توکي یا مالونه کوم مالونه دي نو هغه موږ پیژندلی دي چې د یو بل بشپړونکی وي. لکه موږ او تاسو وایو چې موټر دی او د هغه ټایر دی. موټر بیر د ټایر نه یعنی مخکې نشي تللی یعنی امکان نه لري چې هغې ته څوک مکمل موټر ووایي. نو کله چې د موټر ته تقاضا زیاته وي نو هغې تر څنګ دغه موټر ټیر ته هم تقاضا زیاتې وي. که چېرته د موټر ټیر ته تقاضا کمه شي نو موټر ته هم تقاضا کمې وي که نه. نو د بشپړو توکو قیمتونه چې دي یا بشپړ توکي چې دي هغه په خپله باندې تقاضا یو عامل کیدی شي او د تقاضا باندې اغیزې غورځوي. بل د مستهلکینو د عاید اوسط دی چې دا هم د تقاضا یو اغیزمن عامل بللی شي. مثلا د یو مستهلک عاید اوسط کله چې د یو مستهلک عاید چې دی په زیاته اندازه باندې ډیر شي نو هماغه مستهلک چې د عادي توکو ته تقاضا وي ډیریږي او برعکس د دې هم. یعنی کله چې د یو مستهلک عادي عاید زیات شي نو عادي توکو ته عاید زیاتېږي او کله چې عاید کم شي نو عادي توکو ته تقاضا راټیټېږي یا ښکته کېږي. نو دا د تقاضا یو بل عامل دی چې په دې باندې تقاضا باندې اغیزه کوي. د مصرف کوونکي سلیقه او ترجیحات. د مصرف کوونکي سلیقه او ترجیحات دې ته وایي چې کله یو مصرف کوونکی هغه د هغه فرهنګ د هغه د زده کړې کچه یا د هغه د آداب رسم و رواج په هغه باندې مستقیما اغیزه کوي. یعنی هغه د همغې د خپلې سلیقې مطابق یو جنس ته یو توکي ته تقاضاوې هم ډیریږي او هم یې همغه خپلې سلیقې مطابق د یو جنس ته ترجیح ورکوي او یو جنس رانیسي نو هم یې تقاضاوې ورته ټیټیږي. یعنی دا د یو کس یو شخص د عقیدې پورې د هغه رسم و عنعناتو پورې د هغه فرهنګو پورې اړه لري مستقیما. که چېرته همغه په کومه اندازه باندې وي په کومه کچه باندې وي په همغه اندازه باندې همغه جنس ته هم تقاضاوې اوچتې وي هم برعکس د هغې یعنی هم یې ټیټې تقاضاوې ورته لري. تم یا انتظارات چې دي دا
یو بل ډول عوامل دی چې هغه په تقاضا باندې اغیزه کوي مستقیما. هغه داسې ده چې کله چې د یو جنس د قیمت د اوچتېدو تمه موږ او تاسو لرو، یا مثال د ټیټېدو تمه یې لرو، چې مثلا دا جنس چې د قیمتونه یې ټیټېږي په بازار کې د دې نه پس، نو موږ او تاسو هغه جنس ته تقاضاوې زیاتېږي، هغه جنس رانیسو، هغه جنس اخلو. نو موږ او تاسو ولې هغه جنس اخلو؟ ځکه چې موږ او تاسو د راتلونکي په اړه باندې یو فکر لرو چې دا جنس چې دی د قیمت راټیټېږي، نو موږ او تاسو دا جنس بیا نه اخلو. چې ولې؟ یعنی آینده کې بیا اخلو، ځکه چې قیمتونه یې ټیټېږي. کله چې موږ او تاسو په دې باندې پوه شو چې د دې قیمت اوچتېږي، نو موږ او تاسو هغه جنس اخلو، تقاضا ورته زیاتېږي. نو دا تمې او انتظارات دي چې په تقاضا باندې اغیزه کوي او مستقیما اغیزه کوي. اقلیمي شرایط دي، دا یو بل ډول عامل دی چې مستقیما په تقاضا باندې اغیزه کوي. هغه اقلیمي شرایط دي، یعنی په طبیعت کې څو موسمونه دي چې هر موسم مطابق خلک توکي بازار ته عرضه کوي، او د هغه مطابق خلکو تقاضا بیا هغه جنس ته زیاتېږي، او هغه پیري یا پلوري. نو که چېرته موږ او تاسو وګورو په د اوړي په موسم کې موږ او تاسو آیسکریم ته زیاته تقاضا وي. رضایت موږ او تاسو دا دی چې موږ بازار ته لاړ شو او هلته آیسکریم وخورو. خو ولې برعکس د دې کله چې دغه آیسکریم همغه اندازه ذایقه او هر شی لري، خو ولې کله د ژمي په موسم کې موږ او تاسو تقاضا همغه آیسکریم ته کمه وي. نو موږ او تاسو ویلی شو چې اقلیمي شرایط چې دي دا په تقاضا باندې اغیزه کوي. د مصرف کوونکو شمیر دی، د مصرف کوونکو شمیر یو بل ډول عامل دی چې هغه مستقیما په تقاضا باندې اغیزه کوي. دا واضح خبره ده په کوم ځایونو کې چې د مصرف کوونکو شمیر زیات وي، په همغه اندازه باندې تقاضاوې د همغه جنس ته زیاتې وي. یعنی که چېرته یو د جنس لپاره زیات مصرف کوونکي وي، نو تقاضاوې ورته زیاتې دي. که چېرته کم مصرف کوونکي وي، تقاضاوې ورته کمې دي. نو دا یو عامل دی چې په تقاضا باندې اغیزه کوي. پر توکو اعتماد دی، دا یو بل ډول عامل دی چې په تقاضا باندې اغیزه کوي. د پر توکو اعتماد دی، یو جنس دی ښه بشپړه توګه باندې، ښه کیفیت باندې، په ښه کمیت او کیفیت یې دواړو د نګاه نه په ښه سټنډرډ باندې جوړ شوی دی. خو ولې خلکو اعتقاد او عقیده په دې باندې یا باور چې دی، اعتماد یې په دې باندې دی چې هغه کم دی. یعنی خلک د دې په اړه باندې صحیح دقیق پوره معلومات نه لري. نو دغه اعتقاد او باور په یو جنس باندې دا په خپله باندې په تقاضا باندې اغیزه کوي. نو چې کله په دې باندې اغیزه وکړه، نو موږ او تاسو ویلی شو چې ځینې عوامل دي چې مستقیما په تقاضا باندې اغیزې لري، چې په هغه د پورته ډول باندې موږ او تاسو تشریح کړه چې د توکو قیمت وو، د اقلیمي شرایط وو، او ډېر عوامل نور دغسې وو چې هغه مستقیما په تقاضا باندې اغیزې کوي، او هغه تقاضا د خپل اغیزې لاندې راولي. د هغه مطابق تقاضا تغییر خوري، هم ټیټېږي هم اوچتېږي. نو په راتلونکي درس کې به موږ او تاسو د تقاضا په قانون باندې پوه شو. او اوس لپاره زه درنه اجازت غواړم. د الله په امان.